بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم واسر اعظم ستاسو ورور ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهار ملګرو راغلی او نیاک درې ګوګیال کلي ته د دولت خان ور کور ته روان یو، خو مخکې وایي چې دا لاره بنده ده. ګاډی همدلته کې ودرو، مخ په وړاندې زموږ سفر جاري دی. هغې کور ته به ورځو، هغې خور سره هغې بچیانو سره به هم خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. ملګرو چې هم تاسو ته ویلي او واړه یې نیاک دره ګوګیال کې په شا تاسو کتلی شئ. الحمدلله راورسېدو ښه په خیر خیریت سره. بدقسمتي دا وه چې هغه لاندې کوڅه کوم هغه پخېده، نو لارې ټولې بندې دي او په داسې لار راووتو چې دا لاره بنده ده، ګاډۍ مخکې نه راپرېږدي. دا ټول سفر مجبورن پیاده کول و. زنګ سره اوسئ. ملګرو د یتیم آواز نن اخلاص ټیم را رسولی دی واړه نیاک درې ګوګیال کلي ته. ګوګیال کلي کې کم چې زموږ ورور په حق رسېدلی دی د نن نه 15 کاله وړاندې، د هغه نه 15 بچیان پاتې شوي دي. د هغوی د ژوند حالات، د هغوی د ژوند سختي، د هغوی لوږې، د هغوی تندې، ګرمي څنګه تېره شوه، روژه څنګه تېره شوه، په کور باندې دروازې نشته، کور ته چې راننوځئ داسې وي لکه د تخبای کندرات. د کور د دیوالونو څه پوزیشن دی، بجلی شته نشته، پنکه شته نشته. د دې خور ژوند څنګه د سختو سره دی، څومره د سختو سره دی. بچیان څه کوي، څوم کې سکولونه وایي. یو بچی د 8 کالو چې د نن نه 3 ورځې وړاندې د کور نه وتی دی، څه پولی مولی کباړې وړي دي، هېڅ دردره کې نشته. الله تعالی دې په خیر خیریت سره دې کور ته راولي. د 8 کالو په عمر کې یو ماشوم چې 3 ورځې د کور نه وتی دی چې مورو کباړ لزم، پولو لزم، چې څه پیسې وګټم او کور ته یې راوړم. د 8 کالو ماشوم به څه مزدوري وکړي، سوچ پې تاسو وکئ. خو د هغې ماشوم هېڅ خیر خبر نشته. ولې چې کله درد زیات شي نو بیا به بې وخته هغه کارونه کېږي چې د هغه کار وخت کوي او که نه، خو څه خو به کول غواړي. د ژوند سره په دنیا کې د خلکو سره په معاشره کې تلل خو غواړي. دا خور په معاشره کې څنګه ځي، د دوی ژوند څنګه دی، د دوی د بچیانو زندگی څنګه ده. د پروګرام کې څنګه سره اوسئ. خور السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې دا راته ووایه دولت خان ور د مرګ څومره وخت شو، د هغه په ژوند باندې چې کوم د دې بچیانو زندگی وه څنګه تېرېده، ستاسو ژوند څنګه تېرېده. اوس چې هغه نشته دا بچیان دي په سر راغټ کړل، ژوند څنګه مخ په وړاندې ځي، سهارونه ماښامونه څنګه دي، د ژوند هغه کم خوشحالۍ چې وي د دې بچیانو سره د هغې پلار تړلي، هغه خوشحالیانې د ژوند کې څومره نیمګړتیا راغلي ده او زندګي څنګه تېرېږي. دا هغوی ته کینسل بیماري لګېدل وه وروره، او د کینسل نه ورته بیا تور زیړی لاول په هغه کې د داخلي په تیمالګره کې، او د تیمالګرې نه بیا پېښور ته شو، پېښور نه بیا اسلام آباد ته شو، او بیا کور کې پروت 15 میاشتې پروت هغه نه پس پاتې شو. بیا دغه پاتې شوي خلکو درد نه ښه واړه د سکول جامه کپړه غواړي، جاړي راته میوه رانه غواړي، روپۍ رانه غواړي، زما سره نه وي. زه پرې راباندې کوم ګزارونه پرې وکړم. ستاسو پلار مړ دی، زما سره څه نه شي تاسو له زه درکړم. ښه جامې
کور همداسې حالات باندې ګډوډ پروت دی. دا روژه راله او ګرمي راله، دغه دی زما په بچو باندې ګرمي قشان دا ټول وړی قشانتي و د دغه نه بجلي نه وي، نو کله په یو ماشوم باندې به واړه، کله په بل ماشوم باندې به واړه، کله په بل ماشوم باندې واړه. ورکولا کوم ور د یاره د لاس نه نشو کولای چې خوشي جی ده نشي کولای. څوک هم سبا لی وویل یا به د ماشومانو ویرېږي. نو کور هم دیوالونه هم قشان هغه پراته ګېټ پکې نشته، بل څه پکې نشته دي. ټول همدغه حالاتونه دي. تاسو ولې زموږ د حالاتو هر څه د غریبۍ نه کېږي. ورور تاسو زموږ ورونه عزیزان یې دي چې دې ملک ته راوخلې د دې اجره دي خوشحالي دی دغه دې له تاسو له خدای پاک درکړي. دا ډېره ګران ملک ته ډېره ګرانه لار ده چې تاسو په دې ځای کې زموږ د زما یتیمانانو بچو او د غریبۍ بچو دپاره راوختې که نه د دې اجر او د دې دغه دې له خدای پاک درکړي. که ډېر خلک بل څوک ما دغه له ولې نه راتله دی. یو دغه هېڅ وړو له ټپکې ورکړم په دې ځای باندې کوشي اوبه راوخېږي، نو په بل ټیم کې راته بیا پرېوځي. یو وی پانډو مې دړ، بل وی په سر مې دړ، بل وی په خپه مې دړ دی. نو زما سره دونه دغه نشي چې زه په خپلو بچو باندې ولګوم. ښه خوراک یې نشته، ښه دغه جامې نشته، ښه پیزارې نشته، هر څه د غریبۍ نه روره کېږي. یو هم د خرچې ډېر ضرورت دی باندې چې دوکان نه سودا راوړو هغه راته ډېره شي بیا 100 روپۍ نه چې دوکاندار لی مونږ ورکو هغه را باندې بند کړي. نو بیا راله یو ګاونډي راله راوړي، یا راله بل راوړي. یو دا د کوټې راله د کلي خلکو راله او یو بل راله دا کوټې جوړ کړي ډېر په غریبۍ باندې. یو دا د یو مې خاوند 2 کاله مې راته خاوند پرېوت، په هغه باندې مو ولګولي. د هغه قرضونه را باندې لا اوس هم پاتې چا نه دي ورکړل. دا د څه شي د بېوسۍ نه پرتې دي. یو مې دا د دې زوی نه مې کمه ده، هینه یې کمه ده چې دونه هغه راسه نشته چې په د خپل زوی مې زه هسپتال ته وښیم چې ډاکټر ولې دعاګانې د طاقت ورکړي هغه ولې ورکړي. نو بېوسۍ د زما د واړه تاسو وینئ دا د کپړې نه هر څه وینئ دا د بېوسۍ نه دا د چڼېږي او دغه کېږي دي. هر څه د بېوسۍ نه کېږي وروره. یو دا خبره ده چې مې د دې لور وینه روزانه باندې وروره کمېږي، سوځي، دغه کېږي. هغه ډاکټر اوس زمانې کې واړی ته یویسم یا د شټور باندې پالتو دوايي نه راوړم هغه پې ښه سخته کړي. نه تاسو ښه ټول له هر څه حالات زما تاسو ولیده. ښه خورئ دا خو د دې ماشومانو دا کم حالات چې زه وینم د دې د کپړو پیزارو حالات ډېر زیات خراب دي. د اختر هم دغسې تېر کړی لکه دا څنګه چې د ماشومانو دی اختر راشي جامې نه وي، پیزارې نه وي، دغه یې نه وي، ښه لوپاټې نه وي، اوس ته بل څه نه جاړي ما ته کړان چې زما دونه مخ نه کړي چې زه دوی له پکې کپړه راوړم، دوی له پیزار راوړم، دوی له جامه راوړم. وروره دوی له اول پانډو باندې تړي، د پانډو نه بیا په سر باندې تړي، د سر نه بیا په دې باندې تړي. 2 روپۍ زما سره نشته چې په دې باندې ولګوم هسپتال ته یې ویسم. وروره اوس مې 3مه ورځ زما زوی وتېرېد. 3مه ورځ یې پته نه لګي چې کوم کور کې به چا که به شپه کوي، چا که به ورځ تېروي. څوک به له ډوډۍ ورکوي، څوک به له چای نه ورکوي. ورک شوی هېڅ پاتې نه دی چېرته تللی دی. د نورو دارې خبرې اترې وروره سختیت دی. دوکاندار د یو دوکاندار روپۍ خلاصې کړم، دغه بل لاته جوړې شي، بل خلاصې کړم، بل لاته جوړې شي. دا ټول عمر موږ وروره په ګرمۍ باندې ویس ډېر زیات به د هغه باندې په یو وړوکي باندې ته اوبه روزانه اړوه او دا ټوله روژې مې په ګرمۍ د ورنه دننه دا پښمني او دغه ما وکړو دننه ووته. ډېره زیاته ګرمي او ډېره زیاته دغه دی چې زما د شیشې وس کې دی، زما د پکې وس کې دی، زما د بل څه وس کې نه. نو ما به دې خپل وړو ته لګولې وې. دغه کړه به مې په راستۍ باندې ډاکټر دوايي نه وي، خپاتې دوايي نه راوړه، وړو له ورکوه، وړو باندې دوايي اثر نه کوي. یو کور دغه شان ګډ وډ پروت دی، د یاره د لاس نه د ور د لاس نه بهر نشو پرېوتی، د دروازې مو ورانې دي، کور هم ګډ وډ پروت دی. هر څه هم دغه شانتې پراته دي، هر څه د بېوسۍ نه کېږي. اچھا تاسو نوم سویرا ولې ژاړئ؟
داسې څه ته د پلار یادېږي بچو په ژوند کې چې هغه خواږه ډېر زیات هغه اوس د پلار سره تللی دي؟ स्कूल में तो बेबी वाला बस ही रहता बोलते मेरे बोलते रास्ते के सारे छोड़ा 12 रुपए में समझा नहीं जब मुझे 12 रुपए से मेरे मैं वही तरह से हुए वाला تشکل ته دی بچو څونګې تجویم ولې خفه پلار دې یاد شي بچو پلار چې تاسو له میوې سوداګانې نه لوړې کورته سکول جامې په 1000 بیل اخیسته اوس ته لالی څوک بس کې ځای بچو لاړو ته زړو جامو کې چې چا پلار کور کې نه بچي هغه بیا ټول عمر زړې غوندې که ځان باندې ونیولي ته لږې خپلې جامې ماته وښیه بچی ودرېږه درېږه ته دل چا درکړې بچی دا جامې ګاونډیل درکړې دا ولې شلېدلې کله نه دي بچی نوې جامې ځان اوس اختر له نه اخیستې څونه وخت کېږي بچي تا ځان جامې نه دي اخیستې په اختر کې هم دا زړه په اختر کې هم دا زړه یاد دې شي چې ځان هم کله جامې اخیستې نه وي پلار مې باندې اخیستې نه اوس رانه څوک نه 5 کاله وشو جامې لکه د پلار د مرګ نه بعد نه دي اخیستې شوي حسینه بچی ته سکول ته ځې او څوم کې څلورم بچی دا خور خو دې جاړې وې زنګ د اختر جامې نشته پیسې نشته ستار څه پوره دي نه څه اوس نشته بس دم اسکول کې کاپیان مې ملاندې بیا اسکول کې وایي علاقېدار سره راوړي موږ د پاس وایي مدرسې ته بس جامې اسکول کله چې پلار کور نه بچی که نه او د ماشومانو پلار مړ شي بیا کور کې څه نه وي جامې نه بیزار ایسم نه بیل نه بس تاسو اختر له ځان جامې اخیستې وې نه جي څه کې اختر تېر دې جامو کې هم تېر رومي کې بلې بهر ته اړې وې دلې پیدار سره نور څه نه اوس ارور چې د کم تلې بولې خرڅه هغه څونه دی بچو زما لږ غټ دی څونه عمر یې 10 کاله مې کېږي دا خو ډېر کم عمر دی د هغې څه خیر خبره شته په کور کې چې چېرته تلې اوس چېرته دی اوس څه خبر چېرته اثبات یې نه لګي چېرته به تللی دا ولې تلې بچو پولۍ خرڅ پولۍ ولې خرڅې دا عمر خو د هغه د پولو د خرڅولو نه دی ولې نه خرڅوي کور دی ډوډۍ تیل راوړي ډوډۍ څه پې راوړي او جي دا تو کالو بچی به ډوډۍ راوړي د کور ته نو له پخوی تاسو بچو او جي که را نه وړي نو بیا بیا به ناست وکړي ناست به یې وکړي ستایي نه کمېږي بچو او جي ډاکټران څه وخت ډاکټر له تلي او نه جي روپۍ راته نوي نوي بولي نه یې بولي نه جي تا به ډاکټر له هم بوځو د خیره سره او بل ځل چې راځو تاسو له سره وړو بچې بیګ راوړو جام سکول بیګ دل او نور دا پیزا کاپیان راستم بچې بل ځل له به راځم که نه تا له به هر څه راوړم ښه بیګ به در راوړم د سکول کپړې پیزار چې څه ستاسو دی ټول به اوس ما ته په کاغذ ولیکئ او کم چې مور وایي ځن کره پکې نشته شیشه نشته هغه هر څه به در راوړم ښه صحیح شو اوس تا ډېر ترګان دی هغوی به هغه پیسې را لګي په هغې به دل هغه سامانونو بس هغه خلکو ته به دعاګانې کوي ښه بچی الله خوشحاله خورای د کور د خرچ خوراک چې کوم ستاسو لږې ضروریات که نه چې روټۍ ګلې وغیره
دا 100 کروڑی برابرېږي که نو دا د کم ځای نه راځي برابرېږي چې وروره یې نو پخی کړم چې نه نو واړه کړي ته اوس یا یو راوړي یا بل راوړي نو پخی کړه چې نه نو واړه دقه شانتې ناست د یو ټایم یو د بل ټایم نه وروره چې یو ټایم هغه وشي بل ټایم هغه بیا دوه درې ورځې ناستې دقه شانتې یا وځي چا نه پخه ډوډۍ راوړي چا نه مه راوړي د خرچې د وجې نه تللی دی د 8 کالو ماشوم ودې دی هېڅ پاتې نه دی چې کوم ځای کې دی د خرچې نه وتی دی وروره صحیح نه نو چې څنګه چې تاسو د کپړو په اظهارو څه مسلې دي انشاءالله خو به درله بیا هم راځم راوړم به د خیره اوس چلند سات چې ستا کم ترګان دي هغې خلکو ته پیسې را لېږلي دي خورئ په دې باندې د وړو چې څه تیل وړه صابون وغیره لږې هغه له پې واخله ډېر زر دی راځم به انشاءالله کم چې تاسو ته تکلیفات دي د کور هغه ټول به کوشش کوو چې پوره شي کومو خلکو چې تاسو سره مرستې کړي دي بیا به هم انشاءالله ستاسو سره رالېږي کمې پیسې به درله لېږي ستاسو څه مسلې دي هغه به درله الله تعالی حل کوي د هغې مسافرو د برکته چا پیسې را لېږلي هغوی ته هم څه وینا خوشحالي لري دغه دې الله تعالی ورکړي الله دې کامیاب کړي زما د یتیمانانو زما د بچو خیال په دې خوشي غر کې او په دې خوشي یو ځای کې ناست یم د دې اجر د دې خوشحالي دې الله ورکړي او د دې په ځای باندې په لاکونو په زرګونو دې الله ورکړي زما ورونه دي او الله دې په دې ځای راوخته د دې اجر او د دې دغه خوشحالي او د دې دغه له خدای پاک در کې چې په ما ستاسو خور یم ستاسو مور یم چې باغ ملک نه تاسو را روان شوي او زما د یتیمانانو او زما د یتیمانانو بچو خواله تاسو راوخته تاسو دا جیو ول د دې خوشحالي او د دې حجر او د دې دغه له خدای پاک در کې الله م چرته مخبک الله م کامیاب که سره زما د بچو او خدای م ګونی ګول زرکه او د دې دغه له الله تعالی درکړي او د مسافرو د الله مل شي چې زما د یتیمانانو او زما د بچو خیال وساتي مسافرو د خدای په خپل بچو باندې خوشاله و بل لري والله دې چرته مسافر نه خپه کوي ښه ملګرو د پروګرام په سټارټ کې ما تاسو ته یو فقره ویلې وه چې داسې دی لکه د تخبای کندرات په دې کم ځای کې چې تاسو وینئ نو دا زه په دغه ځای کې ولاړ یم کوم چې د کور دروازه ده کله چې زما او ستا دروازې له څوک راځي نو ټلی به وهي یا به دروازه ډبوي دلته نه خو ټلی شته او نه خو دروازه شته چې داسې یو سړی رادننه شو نو ډایرکټ به د کور په هغې کمره باندې نظر لګي ولې چې غربت ډېر زیات دی غریبي ډېره زیاته ده دروازه که ډېر زیات د کور یو امن دی یو عزت دی خو چې پیسې نه وي د بچي به سر د پلار سوری نه وي بیا که تاسو زما په خوا کې د کاڼي کتی شئ دلته کې کم از کم یو 2 ټرالۍ ګټې اړولې دي تپوس مې وکړو چې دا د څه دپاره پرتې دي نو وایي د شپې درمپایه ودرو 3-4 بازوګان ودرئ په چلو نر باندې دا ټولې ګټې به دا خور سره اوچتئ دا به دې لرګو ته ودرئ دې درمپایو ته به یې ودرئ خو ځان به داسې امن کوئ چې سپی را نه شي څوک را وانه وړي ملک او معاشره د غره سر دی لوی داسې څوک شته نه په دې کې ملګري بیا وایي تاسو د کور نمبر وچلوئ که نمبر زه چلوم نو د کم ځای کې وچلوم آیا د دې کور نمبر د دې کور نمبر چې د کم کور تمبه نشته د دې کور نمبر زه ټولې دنیا له ورکم چې د کم کور دروازه نشته د دې کور نمبر زه ټولې دنیا له ورکم چې په کمې کې د 4-5 کال نه بچی غټ نشته دا کموران کنډر چې تاسو وینئ دا هم د دې کلي د دې خلکو سره د خدای خلکو دا ورله هغې خلکو جوړ کړی چا کاڼې راوړی چا بلاک راوړی چا یو سیز راوړی چا لرګی راوړی دا کور ورله هم هغوی جوړ کړی دی الیکشن ډېر په ګرمه ګرمایۍ سره روان دی په یوه جلسه باندې په لکونو روپۍ خرچه کېږي موږ او تاسو ټول وینو مقصد د خبرې دا دی چې که چېرې زما او ستا ووټ د خپل ذات نه راووتو او د داسې بچي په حق کې استعمال شو نو داسې به هېڅکله ونه شي چې د الیکشن په ورځو کې خو دروازې کولاوي شي د خزانو او وخرلی شي خو سودا د چا وشي سودا د دې بچي وشي چې کله ما او تا خپل ووټ د کور د بجلی په میټر د سوی ګیس په میټر د کلي په ټرانسفارمر یا په کوڅه باندې نه بلکې موږ د هغې حکمران نه د دې بچي تپوس وکړو چې په دې کور کې خو ووټ نشته خو د دې بچي دپاره تا څه کړي دي نو هله به دا معاشره ترقي کوي هله به زمونږ او ستاسو په دنیا کې یو نوم کېږي هله به د دنیا سره مونږ یو شان مخ په وړاندې ځو او دا بچی چې کم به د خاورو کې خاورین خړ پړ بچی دا به مخ په ښکته نه بلکې دا به د خپل ځان سره مخ په وړاندې بوځو خو هله به ځو چې زمونږ سوچ د خپل ځان نه راوځي او د داسې بچیانو دپاره مونږ سوچ وکړو الله تعالی دې زمونږ او ستاسو داسې سوچ نصیب کړي چې هغه سوچ زمونږ او ستاسو ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځېږي د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د دې کور یو د 8 کالو بچی چې اوس کمې پولې وړي د 3 ورځو نه ورک دی چېرته دی ما ورته دې په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې د 8 کالو بچی که چېرې د کور نه ګینټه ورک شي زمونږ به ژوند څنګه وي هغه بچی تللی دی په مزدورۍ پسې ورک دی ولې چې د هغه بچنګۍ وینا ده
وی چې هغه پوله خرڅ نه کړي نو موږ به څه خورو؟ او داسې خو په وطن کې د دې چې بچي دپاره څه اداره، څه حقوق، څه احساسات، داسې څه شته نه چې خلک ووایي چې او بچې ته خپل تعلیم جاري ساته. که ستا نه الله تعالی پلار اخیستی دی خو دا امتحان په تا نه بلکې دا په ما دی چې موږ د داسې بچیانو دپاره څه کولی شو. یو ځل بیا مسافرو ته دا نیمګړي بچیان، دا شلېدلي کپړې، دا شلېدلي پیزارونه एकदम ولې چې درد احساس دا د الله تعالی په وطن هغې خلکو له هم ورکړي کم چې شتمن دي. خو رب ذوالجلال به هم دغه یو سوال کوم که احساس ورکړې زما د وطن سرمایهدارو له، زما د وطن مشرانو له، نو داسې احساس وله ورکړې لکه کم چې د مسافر سره دی. که نه که داسې نه شوه نو یو راتلونکی سهار به داسې وي چې په داسې کنډراتو به صرف کیمرې ګرځو، د وینا به پکې هېڅ نه وي. تا خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار الله ورکړه اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال هم سپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.